بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ویلو چې قیاس په اعتبار د مادې سره په 15 قسمه دي. صناعات خمسه چې ورته وي. یو پکې قیاس برهانی و، د هغې مکمل تفصیل مو ویل. دویم قسم پکې قیاس جدلی دی. دا هغه قیاس ته وایي چې د مشهور مقدماتو نه جوړ وي، یا د داسې مقدماتو نه جوړ وي چې هغه مقدمات د یوې ډلې په نسبت باندې مسلم وي، منل شوي، اگر سی نور فریق نور ډلې داغي مخالفت کوي، خو لیکن په مغ د ځمکه د یو ډلې په نسبت باندې هغه مسلم ګڼل کیږي، نو داسې مقدماتو نه چې قیاس جوړ وي دته وایي جدلی. اوس دغه مقدمات چې د یوې ډلې په نسبت باندې مسلم دي، حقیقت کې صادق دي او کو کاذب دي، دغه سره هیڅ کار نشته، خو لیکن د یو ډلې په نسبت مسلم دي، نو دې ته قیاس جدلی وایي. لکه د دې یو مثال د هندوانو یو قول دی، هغوی وایي جاندار کا ذبح کرنا برا ہے. جاندار ذبح کول یعنی دا حیوانات چې مونږ مسلمانان په قربانۍ کې یا همداسې خیرات صدقاتو دپاره ذبح کوو، وایي دا ذبح کول بد کار دی اور هر برا کام واجب الترک ہے. هر یو بد کار پرې غوستل ضروری دی، واجب دی، پس جاندار کا ذبح کرنا واجب الترک ہے. اوس دا یو قیاس دی د هندوانو په نسبت باندې، دا یو مسلم قانون دی چې بھئی جاندار ذبح کول دا بد کار دی او ظلم دی، او هر ظلم پرې غوستل ضروری دی کنه، نو جاندار ذبح کول هم دا پرې غوستل ضروری دی. نو دا داسې قیاس دی چې دا د هندوانو په نسبت باندې مسلم دی، نو داسې قیاس ته څه وایي؟ قیاس جدلی. بزلته یو ټکی یاد ساته، په قیاس جدلی کې د دوانه مقدمو د فریق مخالف په نسبت باندې مسلم کېدل ضروری نه دي. کو یو قضیه هم د هغې په نسبت باندې مسلم وا، بیا به مت قیاس جدلی وایو. لکه همدغه مثال یې وګوره، دې کې د قیاس کې وګوره اولنۍ قضیه جاندار کا ذبح کرنا برا ہے، دا قضیه صرف دا یوه دا د هندوانو په نسبت مسلم ده. ولی دا دویمه قضیه چې کومه ده هر برا کام واجب التر ہے، دا خو هر ډلې والا مني، مونږ هم دا وایو چې هر بد کار پر غوستل واجب دي، بد کار نه دی کول پکار، دا خو هر څوک وایي. نو دې کې د قیاس کې دا یوه قضیه دا د هندوانو په نسبت مسلم ده، او دا دویمه قضیه دا د تمام انسانیت په نسبت مسلم ده. نو خبره دا شوه چې قیاس جدلی کې کوئی یو قضیه هم داسې ذکر شي چې د یوې ډلې په نسبت باندې مسلم وي، اگر کو بله قضیه د ټولو په نسبت متفق وي، د ټولو په نسبت مسلم وي، نو بیا هم دا قیاس جدلی کې داخل دی. د فائدې په طور یو خبره یاد ساته چې کله ته یو فریق مخالف یو باطل فرقې سره بحث کې مکالمه کې، نو د اغوی قواعد، د اغوی مسلم قواعد اور اصول اغوی ته پرد کې پیش کول جایز دی. مثال په طور باندې د عیسایانو سره بحث کې، نو د عیسایانو خدا عقیده د نعوذ بالله من ذلک چې دی وی چې عیسی علیه السلام د الله رب العزت زوی دی، نعوذ بالله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسی علیه السلام وی د الله زوی دی، یعنی الله رب العزت ورله پلار ثابتوي، نعوذ بالله من ذلک، عیسی علیه السلام زوی ثابتوي. نو د دې د عقیده دا ورته ته په رد کې پیش کې په داسې انداز ښه چې تاسو دا وایئ چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، یعنی الله رب العزت یې پلار دی، نو په دې مې پوهېږه چې د عیسی علیه السلام نیکه څوک دی، نو دا خو نشي ثابتولی، یعنی د هغې په عقیده کې وردننه د هغې په دې عقیده باندې ردو کې، نو داسې کولی شي، دې ته قیاس جدلی وي. یا عیسایانو سره د بحث دی، هغوی وایي چې نعوذ بالله من ذلک عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نو ته د دې د عقیده د رد په شکل کې پیش کړو، داسې ورته ووایې چې تاسو ما ته د ووایه چې یو په حیثیت انسان یم او زما 15 بچي دي، 15 زامن مې دي، او الله رب العزت خو خالق کائنات دی، نو د هغه دپاره ایله یو زوی، نو دا عیب نه دی. نو په خپله به دې خبرې ته تیاریږي چې نه،
نو اگر چې رب ذوالجلال د بچو نه پاک، د ښځې نه پاک، د مور او پلار نه پاک، اخو وحده لا شریک دی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. داغه څوک برابر شته نه په ذات کې نه په صفاتو کې. خو لیکن د یو باطلی نظری والا خلکو باطل نظریات را واخلي او داغه نظریات و ته پرد کې پیش کې د تسویل کېږي قیاس جدلی. دویمه فائدہ یاد ساته چې کله ته په مناظره کې قیاس جدلی پیش کې او مخاطب ته د هغه مسلمات پر رد کې پیش کې چې ستاسو په نس دا قانون دی، ستاسو په نس دا قانون دی، ګوره دا قانون ستاسو د دې نظریې خلاف دی، نو د دې نه دا خبره لازم نه راځي چې زه د کم سیس په هغه ته پر رد کې پیش کوم نو آیا زم د دې قائل نه، زه د دې قائل نه ما، خو صرف د مخاطب د چپ کولو د پاره او داغه د عقیده او نظریه غلط ثابتولو د پاره زه داغه عقاید په تور رد پیش کوم، نه دا چې زه د دې قائل یم. نو د دې قائل کېدل لازم نه راځي. مثال په تور باندې کفارو با الله جل شانو د پاره متعلق پیدا ویل چې دا فرشته نعوذ بالله من ذلک دا د الله لوریان دي، فرشته الله لوریان دي نعوذ بالله من ذلک دا څه بیل. نو الله رب العزت د دوی رد کوي په داسې انداز وره افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر وله الانثى. ستاسو د بد خپل بوتانو قسم وي او تاسو ما ته دوای افلکم الذکر وله الانثى چې ستاسو د پاره خو به زامن وي او ما د پاره بلوریانی. دا انصاف تستاسو. اگر چې الله رب العزت نه زامن شته نه لوریان شته، خو د دې د نظریې کې د نن د دې بدی نظریه رد دی چې تاسو عجیبه خلک یې، لوریانې ځان د پاره نه غنئ، زامن د ځان د پاره ښه غنئ، او چې خبره زما شو د رب ذوالجلال شو نو ما د پاره لوریانې ثابتوي. تلک اذن قسمت ضیزه، عجیبه تقسیم دستاسو. نو دا دی د پاره چې مخاطب ته دغه مسلمات پر رد کې پیش کې د دې دا مطلب نه دی وایي چې زه هم د دغه مسلماتو قائل یم، نه زم قائل نیم، رب ذوالجلال هم د دې قائل نه چې د ما د پاره زامن دی ګویا لوریان نشته، نه اس نشته د الله رب العزت د پاره اته زامنو د لوریان ته ضرورت لري نه. اومدک وجه ده چې علما فرمایي چې کله قیاس جدلی ته په مناظره کې پیش کې او کم مسلمات د فریق مخالف ته هغه ته برت کې پیش کې نو قائل متکلم په خپل د دې قائل نه دی، صرف د مخاطب د چپ کولو د پاره داغه مسلمات هغه ترت کې پیش کول شي. پوه شو په لکه نو دا قیاس جدلی شو. دریم قسم قیاس خطابی، دا هغه قیاس ته وایي چې د داسې مقدماتو نه جوړ وي چې دغه مقدماتو باندې غالب ګمان د صحت کېدلی شي، یعنی نقصان جهت پکې هم وي خو غالب ګمان پکې دا صحت موجود وي. مثلا د اولیاء الله کلام، د بزرگانو خبرې، اقوال زری چې څومره دي دا قیاس خطابی کې دي. دک شان دی چې کم مثال پیش کړی دی زراعت نفع کی شے ہے اور ہر نفع کی شے اپنانے کے قابل ہے، پس زراعت اپنانے کے قابل ہے. نو زراعت او کرل ریبل چې څومره دی عموما دی کې نفع یې کنه، نقصان په ډېر کم وي. نو داسې قسم قیاس ته ویل کېږي قیاس خطابی. معلومه دا شوه چې قیاس خطابی کې قرآن او حدیث نه اخذ نشي کولی، ولی هغه کې خو غالب ګمان نه کې یقینیات دي د صحت جانب پکې مکمل یقین درجه کې دی. صحیح شو؟ دې کې قیاس خطابی کې قرآن حدیث نشي اغسته. علماء په اقوالو کې مثلا دا یو خبره پیش کې وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو. دا سونه خبره ده دا قیاس خطابی کې داخله ده. خجی سلورم قسم قیاس شعری دی. دا هغه قیاس ته وی چې د دې مقدمات صرف اور صرف د خیالاتو نه مرکب وي، محض خیال وي
اوس هغه خیال صادق هم کیدی شي او هغه خیال کاذب هم کیدی شي. په قیاس شاعری کې اهم مقصد سره ترغیب ترهیب، د یو سیز رغبت پیدا کول یا د یو سیز نه یره ورخودل. دې کې دوه صفتونه ضروري دي، یو انبساط یو انقباض. انبساط معنا چې زړه کولو شي خوشاله شي، انقباض معنا زړه تنگ شي خفه شي. نو دا قیاس شعری کې چې کم کلمات پیش کیدل شي یا خودی سره زړه خوشاله شي او یا وسره زړه خفه شي، دا دوه صفتونه پکې خامخا وي. لکه د کاذب مثال چې ورکړی دی، یو سړی دی هغه د خپل محبوب تذکرہ کوي چې سوی زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے بس زید روشن ہے. معنا دا چې زما محبوب خو سم سپوږمۍ ده او هر سپوږمۍ رڼا لري خوبصورتی لري، زما محبوب هم ډیر خوبصورت دی. نو ګوره دا د خیال کې دا خبره دا جوړي د محبوب چې دا کم تشبیهات ورکي کنه دا د خیال د تخیل سره تعلق ساتي. نو دا هغه ته چاند ښکاری بل چاته خو چاند نه ښکاری کنه. نو لہذا کو صادق وي او کاذب وي، نو دا ځکه قسم قیاسات په قیاس شعری کې داخل وي. د علماء ادب په نسبت په شعر کې وزن قافیه دا دوانه ضروری دي، خو د منطقیانو په نسبت په شعر کې صرف اور صرف تخیل ضروری دی چې خیال پکې وي، په خیال مبني وي. دی پکې استعارات تشبیهات د هر څه استعمالي. کله کله منطقیان امر په معنا د تمنی سره هم اخلي، دا خیال نه ساتي، خو چې خیال باندې بناوي نو دا به قیاس شعری وي. نو یاد ساته ما راته ویل کو دغه خیال صادق وي او کو کاذب. نو دا کاذب مثال خو مې درته ویل چې زید چاند ہے وغیرہ. د صادق مثال قران کریم کې داسې جوړې دي شي لکه یوسف علیه السلام چې کله د مصر زنانه ولیدو نو هغوی دغه د خوبصورتین دومره متاثر شو چې په هغه چړو باندې خپل ګوتې کټ کړې، وقطعن ایدیهن وقلن حاشا لله، او وی ویل ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. دا خو انسان نه دی، دا خو یو عزتمند فرشته ده. نو ګوره دا د هغوی د خپل خیالاتو مطابق ویل چې دومره خوبصورته انسان هم دی کیدی شي. نو لہذا دا د خپل خیال مطابق د هغوی د خیال په اعتبار سره دا قیاس شعری شو او صادق شو. بل دا قیاس شعری د صادق مثال قرآن کریم کې دا دی وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. دا داسې حور دي د جنت چې غټو غټ سترګې دي او پشان د هغه موتیانو ملغلرو دي چې کومې پټې ساتلې شوي وي، پړک پړک والا. تشبیهات هم دي او قیاس شعری اور صادق دي. داسې خیالات دي زمونږ ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته کم پیش کړي دي. زمونږ په ذهن کې دا یو خیال دی چې او داسې الله رب العزت پیدا کړي دي او صادق ور سره ولې ویم ځکه چې د نبی علیہ السلام کلام دی نو صادق دی. نو دا مثال جوړی دي. به هر حال پنځم قسم چې دا قیاس سفسطی دی. قیاس سفسطی هغه مقدماتونه مرکب دی چې دا د وهمی او د کاذب مقدماتو نه جوړوي. دا وهم نه چې کم مقدمات جوړوي دا غرنګ دروغ مقدمات. مثال په تور باندې یو سړی دا وایي هر موجود شی اشاره کې قابل ہے. هر موجود شی اشاره چې کم چیز هم موجود وي ته اشاره کیږي اور ہر جو اشاره کے قابل ہے جسم والا ہے. کم سسته چې اشاره کیږي اب جسم هم لري، پس هر موجود جسم والا ہے، هر موجود بھی جسم لري. تو اوس دا وایا چې ګوره الله موجود دی کو نه دی؟ موجود دی کنه، اشاره وته کول شي نه. دویم دک شان الله موجود دی او دو نتیجه سره چې هر موجود جسم والا دی. الله جسم لري نه، الله رب العزت ہر ځای کې موجود دی. نو کوئی انسان دې طرف ته اشاره کوي، کو دې ته کوي، ال ته کوي، ال ته کوي. الله رب العزت هر ځای کې خپل علم سره موجود دی. نو دا قیاس
سفسطی دی د وهمي مقدماتو نه جوړ دی. یا یو تصویر دی د اس تصویر دی اور سڑی ہوئی یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے پس یہ بھی ہنہنانے والا ہے. نو تصویر ته ګوته نیولې د اشاره کوي، نو دا صحیح شو دا قیاس نه. قرآن عظیم الشان کې حقیقی اعتبار سره قیاس سفسطی مثال نه پیش کولی شي، خو لیکن کو ته پیش کول غواړې نو هغه خبره چې کم کافرانو ذکر کړي دي بطور تنقید تر راواخله او ته په تنقید کې اعتراض پکې نو به ذکر کول شي. یا ظاهر البطلان خبره، هغه خبره چې داغه باطل کېدل انتهایی ظاهر دي، هغه د قیاس سفسطی په انداز کې پیش کی نو بیا صحیح جوړی دي شي. مثلا کفارو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه انکار کولو د پاره دا یو بانا پیش کوله. دی بویل وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. دی بویل چې آیا بده مکه کې او بده طائف کې چې کم اشراف خلق دي مالدار او سرداران دي پاغي باندې ول قرآن نه نازلېږي. مغیره ابن شعبه وغیرہ دا به یادول، یا ولید ابن مغیره دا به یادول چې لکه چې کم سرداران خلق دي بدی باندې ول قرآن نه نازلېږي چې په مکه مکرمه کې نعوذ بالله من ذلک داسې یو یتیم ماشوم دی او هغه بیا وروسته غټ شو د نبوت دا کو په قرآن نازلېږي، نو په دې اشراف باندې ولې نه نازلېږي؟ دا څه خبره خو نه ده، دا خو د الله رب العزت تقسیم دی چې چاته زیاته ورکړه کوي چاته کم کوي. یهب لمن یشاء الذکور، الله رب العزت اوغواړي نو چاته نارینه اولاد ورکوي، چاته زنانه ورکوي، چاته دواړه ورکوي، چاله یوم نه ورکوي. دا خو د الله خوښه ده. نو دک شان کو الله رب العزت چاته اوغواړي پیغمبري ورکوي، چاله اوغواړي نه ورکوي. نو بیا مخلوق له اعتراض نه دی کول پکار، خدا به دی به طور بهانه پیش کول اسې د نبی علیہ السلام د نبوت نه به انکار کولو. نو دلته اوس څه وشو لکه داسې قیاس ته جوړې دي چې مثلا آپ غریب ہے، نبی علیہ السلام به داسې ګڼلو آپ غریب ہے اور کوئی غریب نبی نہیں بن سکتا. نو داسې قیاس اوس ګوره د قیاس سفسطی لاندې داخلي دا د دې وهم دی. وهم پوه شوې لکه